الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون سورة الروم کے بشارت ورکول مومنان تا پستا امتحاناتنا چه امتحاناتو کے پاس شی بیا بشارت ورکی چه سوک امتحاناتو کے فیل شی مسئلہ نمانی ایلہ تخفیف ورکی د انسانانو حالت ذکر کئی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون زیاد خلق نہ پوئیگی چیزا اللہ صلی پیدا کریم پوئیگی خپسبان یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا ظاہری جن دا دنیا بانی پوئیگی وهم عن الآخرت هم غافلون اور دا آخرت دا تیاری نا غافلی نا خبری صورت کے واللہ دلیل عقلیہ بیانول مسئلہ توحید ثابتولا دمنن کو حالات ذکر کئی او کلا اللہ حکم کئی اذا اللہ توحید منی منیبین الیہ اگر جیزن کی شئی اللہ تا کلا دا انسان حالت ذکر کئی کلا دل تکلیف رسیگی خوشحالی رسیگی ندے مستی شروع کی او چکل دل تکلیف رسیگی نپائی صبر نکئی بیا نومید شی وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً او کلا چوسکم گا پخلق باندے رحمتا مہربانی فرحو بها خوشحال شی پدے باندے مستیو کی پدے باندے فرحو بها مستیو کی پدے باندے مستی پدے باندے ہوا پکراشی مستی پکراشی تکبر پکراشی غرور پکراشی پنج گرجی وَإِن تُصِبْهُمْ او کورسی کی دیتا سیئتن تکلیفا بما قدمت ایدیہم پس او دائی چمکلی گلی لیلا سنو ددئی زیاد کارون پلاس کئی نذکر اللہ ستا نسبت کی گی بما قدمت ایدیہم حاصل مانا پس او دا آمالو ددئی اذا هم یقنطون ناصافا دی نومید شیدار چانو بیا نومید شی اللہ وی زخو تاسا ظلم نکوم تابانی زخو شاری راولم امتحان دا ناخلما تکلیف در بانی راولم امتحان دا ناخلم نجی تابانی خوشحالی راشی تم مستی شروع کی او چه تکلیف در بانی راشی نبیا چغی شروع کی دا غدوان امتحان دے تالک تکلیف رسیگی استاد عمل دا وجنا تالک خوشحالی رسیگی استاد عمل دا وجنا پختانوی عمل دلار عمل سنگ دے عملی آسی اللہ تاثر معاملہ کئی قرآن کریم بیادا مضمون تفصیل سر ذکر کئی سورہ یونس کے 12 آیات کے موئی آیت نمبر 12 کے زی پر زی بار بار دا خبر کئی 12 آیات یولسم اسپارہ سورہ یونس وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ کله چورشی کی انسان تا تکلیفا دعانا چغوی منگتا لجنبه پانا خپل باندې او قائدن یا پناس باندې او قائما یا پولاړ باندې انسان یا
ولاری یا ناس یا ملاستی نو کده په هر حال کې چې تکلیف ورته رسیږي نه الله له چغې وایي د اوس زمانه براینا مسلمان دې تکلیف کې هم الله له چغې نه وایي چې تکلیف پیدا شي نو بیا پیر بابا راوځي لوی ځوان راوځي تکلیف کې هم الله ته چغې نه وایي د مکه مشرکان توا چې تکلیف ورسوي به تکلیف کې الله را مدد کولو او چې تکلیف پته لری شو انبیاء به مستی کولا سورہ یونس کې ورپسې بیا یو اجتماعات کې بیا وایي آیت نمبر 21 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً او کلا چې اوس کومګو په خلق باندې رحمتا مهرباني من بعض ذراء او وذ تکلیفنا مساتهم چې رسیدلې دیتا اذا لهم ناسا پدینرو مکرن فریبی فی آیاتنا وبارد آیاتنو زمگ کے اللہ و ازما آیاتنو کی بیا مکر کئی فریب کئی زکی نا اوری نا عمل پہ نہ کئی نو نبی علیہ السلام تعالی وتویا قل اللہ اسرع مکرا بندی بس طریقے سرا قل اللہ ویوت اللہ اسرع مکرا زنچ عذاب در کون کے دے مکرا ستاد تدبیرا ستاد مکرا او فرشتی لکی ستاد عمل ستاد خبری ستاد عمل دا لکی ان رسولنا بیشک فرشتی زمگا یکتبونا لکی دی ما تم کرون آچے تدبیر کوئی تانسو فرشتی سا عملم لکی اور سا خبرم لکی دانگی حامیم سجدہ سلیسم سپارکے یو پنزوستمایات کے دا انسان حالت ذکر کئی سلیسم سپارہ اول مخ دویم مخو آیت نمبر 51 یو پنزوستم فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَأَصَابَهُمْ پس ارسی دیتا سیئاتو سزا دا عملونو ددئی ما کسبوا چکڑی وی دئی دی چی سنگ عمل کئی آسی و تعالی بدل ور کئی کہ خواہ عملی خبر لور کئی او که بد عملی نو بدا بدل ور کئی دیتا سلیستم سپارا حامیم سجدہ آیت 51 یو پنزوستان دل جی تکلیف ہو رسیگی نو دے پاگی باندے بیا شور شغب جو کی وویلا جوڑ کی او که خوشحالی و تو رسیگی بیا پکے مستی رسی سورہ حامیم سجدہ کے پنزوستم 50 و 51 دعا دسلیتمی سپاری اول مقتے والا ان ازقناہو او کچریو سکم گا پدی انسان ماندے رحمتم مننا رحمت مہربانی زمنا من بعد ذراء پس تکلیفنا مساتو چرسی دلوی دتا لیقولن خواهی دی حاضر لی دا زما حق دے دا زما حق دے بیا آیت 51 کی وی ویزا انعمنا للانسان او کلچ انعام کمگا و انسان باندے آرزا مخواری دے ون آبی جانبے او اگرجی پانا خفل باندے دمنلو دا قرآن نا زخوی پدین پیم چی تسوے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ او کلا چورن شگدتا تکلیفو وَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ نشید خواهن دا دعاگانو پلونو تکلیف و طور سیگی بیا اللہ لفریاد کئی بیا چغی ہوئی او چه خوشحالی پین بیا پاکی مستی کئی بیا تینا اللہ ایر بھی بیا مستی کئی دانگی سورے
بنی اسرائیل کے پہلسم اسپارہ کی آیت 82 آیت نمبر 83 دریا کی ہوئی وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ او کله چې انعام کومګه په انسان باندې ارزا مخړی ونعا بجانبه او وګرځي پاړه خپل باندې وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ او کله چې ورسېږي دته تکلیف کان یئوسا شیدې نو امیدو بیا نو امید شي د الله بیا غړي وړي وای بس الله صحیح کلمه بل څوک نشته چې کان راځي د اسمان نور زما په سر راوړي او دا غړي وړي وای بیا او چې کله خوشحالي پیراشي نو بیا دې مستی کې الله وای مستی مکوا سورہ حدید کې اوشتمن سپارہ کې وای درشتم آیات کې لکلا تاسونا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم ولا تفرحوا مسمكوي بما پاما دولت باندې آتاكم چې درکړې دي تاسو ته مسمکوا دې شکریا ادا کا او انسان الله وي تاسو کسو سزا ملاويږي سزا در باندې راځي نزاستا عمل دا سی دے ستا دا عمل نتیجه دا چی سنگا ستا عملی کاغا خوی نو خم عمله با دا سر اللہ کئی او کستا عمل بدی بیاولتا سزا ملاوی گی سورہ آل عمران کے سلورم اسپارہ آیت 182 یوزن دو آیت اتیم کوئی مکہ 181 آخر کوئی وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَنَقُولُ أَوْبَوَيُمْنَا ذُوقُوا أُسَكَيْ عَذَابَ الْحَرِيقِ عذاب سوزن کے ذَلِكَ دا عذاب تینے بِمَا پسبب داغی قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ چی مخلی کلی دینا سنستاسو یعنی استاسو دا عمل دو جنو کته شیر الله ما سره ظلم کوم الله وینا ظلم نکوم وان الله او بشک الله پاکو ليس بظلام للعبيد نه ظلم کون کې پیسو بند باندې الله وی ظلم نکوم دا ستاد عمل پوج باندې تعالی سزا ملاويږي دا عمل د وجنا دانگی سورہ نساء کم ہوئی آج 62 کے پینزم اسپارہ سورہ نساء آج 62 ستاد عمل دو جنہ تعالی سزا ملگی فَكَيْفَ إِذَا صَابَتُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَكَيْفَ پسرنگی حال بھوئی اِذَا أَصَابَتُمْ مُصِيبَةٌ کلا چورسینگی نیت مصیبتوں بما پسوب دے قدمت ایدیہم چی مکلی گلی دینا سنو ددئی یعنی پس سبب دا عمالو ددئی ددئی دا عمل دا وجنا دیتا مصیبت رسیگی نو کتا جون خکول غواری نو پل عمل سم کا او کنا عمل نسمے نو جستا عمل سنگ دے آسی دتا اللہ معاملہ رسر کئی پښتانه وای چې څنګه خرګيوي هغه سي بارګيوي څنګه چې ستا عمل دی هغه سي وستا جون دي که ستا عمل خي ستا جون بخي که ستا عمل خرابي ستا جون به خرابي که تا الله خوشاله کو تا به خوشاله کی او که تا الله خوشاله نه کو تب نه خوشاله کی سورہ مائدہ کے آیت نمبر 80 اتیم کوئی رشپگمی سپاری آخر مخ سورہ مائدہ آیت 80 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون تراوی نی بتاو کثیرا منهم ډیر د دیناو
یتولون الذین اوڑی آکسانو تا کفرو چی کافران دی اوڑی آکسانو تا چی کافران دی لبیس ما قدمتو خاقا بدیا چی مخلی گلی لهم دی لرو انفسهم نفسنو ددئی انسخت اللہ چی غصو کی اللہ علیم پدی باندی اللہ پدی باندی غصہ کئی ذکر اللہ دی غصہ کئی اللہ غصہ کی نو عذاب پیراولی وفل نو عذاب هم خالدون او پا عذاب کے مانتے ہوئی ہمیشہ غصہ گونا نن سبا ہر یو سڑے پریشان دی کیوں گونے نو پریشانی ولی پریشانا ذکر پریشان دی چی اللہ تینا خفا دے دا اللہ حکم نمانی دا اللہ تابداری نکئی چی خواہ خیا کئی نزتا سزا ملاوی کی دا عمل دا وجنا بما قدمتا ایدیہم دانگی سوری انفال اگورا 8:50-51 پنزوستم آخر کے او یو پنزوستم وذوقوا عذاب الحریق او اسکی عذاب سوزون کے ذالک بما قدمت ایدیکم او دا فرشتی چی تینا روح اخلی ناغا وقت کم وطوئی کہ اللہ تعالی خفا دے فرشتی وطوئی آیت نمبر 50 سر نو گوری انفال وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ وَلَوْ تَرَى وَكَشَرِوِنِتَوْ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ کلا چی روح اخلی آکسانونا چی کافران دی فرشتی تین روح اخلی یضربون وجوههم وحیدئی پمخنو ددئی باندی وادبارهم پشاگانو ددئی باندی روح ودنور کئی نسختی و سر کئی پری مخ مخی وخی و پشای وخی او فرشتی وطوئی وذوقوا عذاب الحریق او اسکی عذاب سوزون کے دا سر اللہ ظلم کئی نا ذالک دا عذاب چرے بما قدمت ایدیکم پس سبب دا چمک کلی کلی دی لاسون استاسو دا عذاب پس سبب دا اعمال استاسو حاصل مانا بما قدمت ایدیکم پس سبب دا اعمال استاسو دے وان اللہ او بیشک اللہ پاکو لیسا بظلام للعبید ندے ظلم کون کے پیسو بند باندے انسان تا باندې الله ظلم نه کوي تا چې څنګه عمل دی آسی تعالی بدله ملاویږي سورہ کهف وګورئ ان سمجھ پای آیت 57 او پنځوسم ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه عزت تدر عمل ذکر کئی چی دا عمل ستاسه دے چی دا اللہ را سزا در کئی نور در کئی ومن اظلمو او سوکتر ظالم ممن دا چانو زوکینا چپن ورکریشی دتاو بی آیات نبی پایتنو طرف دداو فآرز عنهاو نمخواری دے دینو مخواری اس پا دی کرا تبیا خبری کی چی دا سی کوا دا سی کوا دا سی کوا مختی والی نو چی شیخ وخی نو آکی ونسیا او حیرک ما قدمت یداہو آچی مکلی گلی دی لا سنو دداو نو چی دی دا عمل دا سی دی نو دا زلو بیا تالاو لگی پزری پردی راشی انا جاننا لا قلوبیم یقیننگا گردولی پزرون ددائی باندے اکنتن پردے این یفقہوہو دا پویدلنا پا قرآن باندے یا وطا تویزو خپوئی کمنا چی تسوے اللہ وی دا دد عمل دو جنا دد پردے راغلی وفی آزانیم وقراو او پوگنو ددے کے درن والے دے پردے راغلی او گنو کے درن والے دے دانگی سورہ حج کے واللہ سمجھ پارا سورہ حج لسم آیات کے اللہ وی سورہ حج
ولسم اسپارہ آیت نمبر 10 لسم له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد له في الدنيا خزي دلنا په دنیا کې خزي رسوي دا ذکر الله د کتاب نما خړی آیات سر نو ګورئ نامه ثاني عطفه علي عرف فلان فلا دا قرآن نو لذل عن سبيل الله دین بارا چه گمراشی دلاری دا اللہ نا دا دین دا اللہ نو دا کتاب دا اللہ نو سبیل اللہ یو مانا دا اللہ کتاب دا اللہ کتاب نو ریاغی نمخڑی نا اللہ وی لهم فی الدنیا خیجون دن پانا پا دنیا کی رسوئی نو مال دولت پڑیر وسر لک پتی بھئی کروڑ پتی بھئی عرب پتی بھئی خو جن بے تنگ وی لهم فی الدنیا خیجون دلنا پا دنیا کی جن دے در رسوائی دل دنیا کی رسوئی نو ونزیقو ہوا بسکونگا پدباندے یوم القیامت پرند قیامت عذاب الحریق عذاب سوزن کے داولی ذالک بما قدمت یداکا دا عذاب وصودا چمکلی گری اللہ سنستاو وان اللہ بیسک اللہ پاکو لیسا بظلام للعبید نه ده ظلم کون کې ویسو بند باندې الله وی تا باندې ظلم نکوما ستا د عمل تقاضا ده ستا عمل چې وی چې مال عذاب راکا ستا عمل داسې دی چې تا ته ستا جون بتنګي طلب عذاب وی په دنیا کې ستا عمل داسې دی چې آخرت بری خراب وی دنیا دی پریشان ده خوشحالي دی نشتا سورہ قصص کے آج 47 کے وہی ولولا ان تصیبهم مصیبت بما قدمت ایدیہم ویقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا ونتبع آیاتک ونکون من المؤمنین ولولا ان تصیبهم کچرنے رسیدل دیتاو مصیبتن تکلیفاو بما قدمت ایدیہم وسبب دا اعمالو ددئی ویقولون وائی بدئی ربنا ارما زمگا لولا ارسلت ایلینا ولنرا لگلو تامگا رسولا پیغمبرو کدا پیغمبر نرا لگلے نو بیا بدئی وی کہ منگتا والی پیغمبر را لگلے فنتبع آیاتکو کتابداری کرے ویمگا کتابداری حکمگا دایاتنساو ونکونا من المؤمنین شمگا دا مومنان نلاو که پیغمبر منوی را لگلے بیا بیدا سی وی چی پیغمبر رو لگا متکدر را لگلے وی نمگا تابداری کروا او چی کلمی وطا رو لگلو نو اوسے نمانی چی نیمانی نو جون دی پخفل خراب دے سورہ شورا کے اللہ ویتا مخڑے زمانہ پیغمبران نا زمانہ کتابونو نا سورہ شورا کی نشتم اسپارہ آیت 48 اتسلیتم فَإِنْ آرَزُوا وَمَا رَسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنْ آرَزُوا فَكَثِرْ مخوڑی دی دا قرآن نو تو دا قرآن بیانے دی چی مخوڑی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ نُنِيرَ لِكَلِمْ تَلَرَوْ عَلَيْهِمْ پُدِبَانِ حَفِيظًا نِكَحْبَانَوْ ان علیک الا البلاغ نیشتے پتابانی مگر رسول نا قرآن تبلیغ دا قرآن و طور سوا و انا بیشکمگا اذا ازقنا الانسان کلا چورسمگا انسان تمنا دترقنا رحمتا مہربانی فرح بها خوشحال شی بدی باندے و ان تو سیبا وکرشی کی دیتا سیئتن تکلیفا بما قدمت ایدیہم پسبب دا عمالو ددئی وَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ یقیناً انسان نا شکر دے بیا دے نا شکری کئی اوگروی اللہ دی بلتا سنوی او بس دی سی کرم چی اسمان نکان را پریدو نظمہ پسر باندی اللہ وی نا
اسنه د انسان او یا خاص کر مومن ته وي سورہ حشر 30 پارا اتل سمات یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله ويرجئ د الله نو ځان ملکې د مناهیو د الله نو ولتنظر پکاده چې وګوري نفس هر یو نفس ما هغه عمل تقدمت لغدن چې لګلې د پاره د سبا مخکې لګلې د پاره د سبا پکاده چې وګوري چې ما مخکې د سامان لګلې دنیا کې ژوند تنگ دی آخرت کې به ژوند بیا تنگ وي او خپل عمل باندې نظر ثانیو کا سورہ جمعہ کو ربیا اور وصیت اجتماعی پارا سورہ جمعہ وہ میات آیت نمبر 7 ولا تمنونه ابدا ولا تمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولا تمنونه نغواری دے مرگ بدنی شری مرگ نیریگی بما قدمت ایدیم و سبب دا عمالو دا دی عمل دا سی دی چیز مخامق سم اللہ تا نزبا سویما او بیا دی رزان شیبتونی زخو دیر خسریما او زخو منزم کم زخو سبکم میما زخو قرآنم میما زخو دیر خسریما اللہ ایمان پتر واللہ علیم بالظالمین الله په نه په ظالمانو باندې الله وی مال پته را ځان سره ظلم کې او نور سره ظلم کې او بیا مرګ نه پټیږي نه الله وی وتویا قل اوایته پیغمبر صلوات و سلام ان الموت الذي يكن المرګ هغه تفرون منه چې تاسو غلې تختې د دې مرګ نه وانه ملاقيكم یقینا دا مرګ مخام کېدون کې تاسو سره تقدیریت نشي دا ور پسې ګرځي کله چې نیټه کمزې کی پوره شي بیا دا نه چې بیمار دی او کړو خو دې او بس روح بدن اخلي زړه ورتا فعل کوي وای هاته فعل شو زړه فعل شو نه بیمارو نو تکلیف ونسو بدای نیټه پوره شو دا نیټه مخ کې نه لیکلي دا نه چې ته بیمار نه بس نه بمړي نیټه دی پوره شي اسرائیل علیہ السلام راچی و روح والی سورہ نبع گرے سر اختمایات آیت 40 بیا با افسوس کے نبعات دیر سمجھ پارا اخیری آیت 40 کأنہم یوم یرونہا لم یلبسو الا عشیتا او ضحاہا دا سورہ نبع کے دیر سمجھاتو گرے سورہ نبع آخری آیت 30 یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا یوم ورځو ینظر المرء چې ګوري با سړی ما قدمت یداه خپل عمل تا ویقول الکافر وای بکافر یا لیتنی افسوس مالرو کنت ترابا چې ویل خاوري چې خاوري ورجو شي نه او یا با قیامت کې وي ورپسې سورې نازیات کې اخیری آیت وګورئ چې یعنی دې وای مو خو یو لو نماز ختن یو وخت مو تیر کړی لګو کانم یوم يرونها تو کني دی بدولت باندې چې وای نه قیامت لرو نو دی وای لم یلبسو دنګ تیر کړی دی په دنیا کې الا عشیتن او ضحاها مگر په مقدار زمازي غلو یا په مقدار د غرمه ولو نه وخت تیر کړو دنیا کې بیا ودانو دونه لږ وخت کې انسان ته دا زما د ازمکه زما دا گاډه زما دا زما بلتا کوته کراواله سر تونی سي تبمرینا ارسب الله لپاتې شي سورې فجر د سمج پاره کې وګورئ آیت نمبر 24 بیا په قیامت کې سوي قیامت کے بعد افسوس کہی یا یقول یا لیتنی مخی درشتم آیات نے وجیع یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکر
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی قیامت کی بوئی یوم یتذکر الانسان په دورت د قیامت والماخلی انسان وانا لو ذکرو چرته ویندل پند خستلو البته بیا منی چې زمانو الله وتوي او در باندې وخت تیر دی قیامت کی بوئی یقول وای بد انسانو یا لیتنی افسوس ما درو قدمت لحیاتی امامو کله غلې نه کملو دی ورځې د پاره دی همیشه جون د پاره انسان الله وی تاسو ظلم نه کوم تاسو څنګه عملي هغه څه د سره معاملې کوم کستا عمل خي تبه خوشاله دربه خوشاله تما خوشاله کې الله وی تبه خوشاله چې تما خفکه زما حکم نه توحید نه مانی زما خبره نه مانی زما پیغمبر په طریقې جون نه تیرې نو چتا تب په دې جون کې نو خوشاليږي ننني سبق کې الله وی وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ او کله چې وسکم په خلق باندې رحمتن مهرباني فرحو بها خوشاله شي په دې باندې مستیو کې په دې باندې مستی په دې باندې نو چې مستی کوي نه الله ته خفشي وین تو سے بومو کورسی کې دایته سیئتون تکلیفو بما قدمت ایدیم و سبب دای چې مکلی گلی لا سنو ددای یعنی په سبب د اعمالو ددای اذا هم یقنتون ناس پدای نامه دشي بیا نامه د چي وای الله و چې موخه دا ستاد عمل نتیجه ده ست عمل دا سي ده ځکه وای بما قدمت ایدیم و سبب د عمل ددای اذا هم یقنتون ناس پنا دای نامه دوی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین